محترم و عزتمند وروڼو، الله جل شانه په غیبت باندې خفه کیږي ډېر، او غیبت یو داسې ګناه ده چې د انسان دنیا او آخرت تباه کوي. د معراج په شپه باندې جناب رسول الله مبارک جهنم نه وکتل، نو داسې خلک یې پکې ولیدل چې مرداره به یې خوړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام نه پوښتنه وکړه: من هؤلاء یا جبرائیل؟ ای جبرائیل دا خلق څوک دي؟ حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. اے دی الله پیغمبره دا هغه خلق دي چې په دنیا کې به د خلکو غوښې خوړي، یعنی د خلکو غیبت به کوي. نو اوس دا سزا ده. عزتمندو، الله جل شانه د غیبت په وجه باندې د انسان نیک عمل رخل او هغه کس په عمل نامه کې اچوي چې د چا غیبت کړی، او د هغه کس بد عمل رخلی الله او د دغه کس په عمل نامه کې اچوي چې څوک غیبت کوونکی، څوک چې غیبت کوي. عزتمندو، فقيه ابو الليث سمرقندي رحمه الله علیه فرمایي چې غیبت په څلور قسمه ده. اول صورت کې کفر ده، دویم صورت کې منافقت ده، دریم صورت کې صرف گناه ده، او څلورم صورت کې جائز ده غیبت. غیبت چې په کوم صورت کې کفر ده هغه دا ده چې یو کس د بل مسلمان غیبت وکړي، او کله چې دله وویل شي چې ای د الله بنده د غیبت مه کوه، نو دا ورته په جواب کې وایي دا زه چې څه وایم دا غیبت نه دی او زه په دې کې رښتونی. نو عزتمندو، په دغه صورت کې دغه سړي د غیبت خپل ځان ته حلال وګڼو، او کم چې الله حرام کړو. او قاعده دا ده څوک چې ځان له هغه کار حلال وګڼي کوم چې الله حرام کړی دی، نو په دې سره دا سړی کافر کېږي. نعوذ بالله. عزتمندو، دا خو هغه غیبت دی چې دغه غیبت د وجې نه دغه سړی د اسلام د دین نه هم خارج وګرځي، ګناه خو راڅه کوي. بل عزتمندو، غیبت په هغه صورت کې چې منافقت دی هغه دا دی چې یو کس د بل چا غیبت کوي، خدا د هغه کس نوم د هغه کس په وړاندې وانخلي. یعنی یو سړی لګیا دی غیبت کوي، د بل ملګري سره ناست دی، خدای چې د چا غیبت کوي د هغه نوم نه اخلي د دغه کس په مخامخ، او دله دا خبره معلومه وي چې زه د چا غیبت کوم، نو دغه مقابل سړی چې په مخامخ زما ناست دی دی اصل پیژني، خدای نوم نه اخلي په دغه غرض باندې چې د خلک وو چې د خو ډېر پرهیزګاره سړی دی، د دې سړي نوم نه اخلي. او حال دا چې دی په خپل زړه کې منافقت کوي، دا را پته ده چې د چا غیبت کوم دی اصل پیژني. نو په دغه صورت کې محترمو، دغه غیبت کول دا منافقت دی، ګناه خو خود ده چې دا سړی ډېر لوی مجرم ګرځي، ځکه دا د منافقینو په شمیر کې ده. او دریم هغه صورت چې هغه ګناه ده، خو د منافقت او د کفر نه په لاندې درجه کې ده. هغه کس دی چې یو سړی د چا غیبت کوي، او چې د چا غیبت کوي د هغې نوم هم واخلي، خدای دغه ګناه ګڼي، د غیبت ګناه ګڼي په خپله. نو په دغه سړي باندې لازم دی چې دی دې توبه وباسي، ګناهګار شي. خو د منافقت او د کفر نه په لاندې درجه کې ده. څلورم قسم هغه غیبت دی چې یو سړی د ښکاره فاسق او د بدعتي غیبت کوي، نو دا مباح ده. یعنی یو سړی دی، یو مسلمان دی، او هغه بد عمله دی، شرابي دی، هغه زناکار دی، هغه غل دی، نو جایز ده چې ته د هغې غیبت وکړي، ځکه چې خلکو له به دغه احوال وښایي، د دې دپاره چې بیا خلک د ده سره معاملات نه کوي، د دغه سړي نه ځان وساتي. که یو سړی مثال خبر ته نه تپوس وکړي چې فلانی سړی څنګه دی، زه خور لور ورکوم یا دغه سره معاملات کوم،
نو تو ورله اوس حقیقت ویلی شي که د سړی شرابي وي د سړی زناکار وي د سړی چرسي وي نو ته ورته ویلی شي چې دغه سړی بد عمله دی د دې نه ځان وساته دا بدفعله دی دا زناکار دی دا شرابي دی اگر چې دا هم غیبت دی خو دا غیبت کول جایز دي ځکه که ته دا خبرې ونه کړي او هغه مسلمان د ده سره معاملات شروع کړي د هغه سره خپلولي وکړي نو خامخا هغه به تکلیف کې مبتلا شي نو په دغه صورت کې غیبت کول جایز دي چې د دغه سړي حال او حال هغه معلوم کړي